السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه څوک یم؟ تاسو ما پیژنئ؟ زه خیر که تاسو مې نه پیژنئ خو ډېر ملګري مې پیژني هم. ملګرو، یو حال یا تازه بیان ملاله یوسفزۍ ورکړی دی چې په معاشره کې داسې سړی اوسېدی شي نو نکاح ته څه ضرورت دی. او زه منم بالکل هغې ته زه دا خبره کومه چې په معاشره کې ډېر زیات خره اوسېږي، هغې ته د نکاح څه ضرورت دی. ظالم زړه خو دې خو نو خوږېدو خو نه، ظالمه ماله دې دا زړه نه خو خوږ کړی نو دی، ظالمې ماله دې دا زړه نه خو خوږ کړی. د نکاح ضرورت خو هغو کسانو ته دی چې څوک مسلمان وي، په اسلامي معاشره کې اوسېږي او د نکاح د دې مقدس ټکي په تقدس باندې پوهېږي. او ستا د دې خبرو نه معلومیږي داسې چې ستا مثال د یو بې کاغذه او بې نمبره موټرسایکل دی، د کوم چې مالک نه وي معلوم خو چې څوک پې سور شو او کم خوای بوتلو. کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ او ته دا غواړي چې د اسلامي معاشرې هره زنانه دغه شانتې بې نمبره موټرسایکل جوړ شي. تا ته په دې دومره عمر کې په یو داسې غټ میګزین کې د خبرو کولو موقع میلاو شوه چې ته پې د پښتون کلچر یو صحیح ترجماني وکړې، خو افسوس هغه کې تا اودسماتی وکړه. تا سره په دې دماغو کې دومره الفاظ ختم شوي وو چې تا هر څه پرېښول او راپاڅېدې د نکاح په شان یو مقدسې رشتې سپکاوی دې وکړ. که چېرې اوس ستا مور پلار نکاح نه وی کړی نو تا به بابا چا ته ویلی؟ ستا پلار به معلوم وی، په معاشره کې به دې چا ته پلار ویلی؟ یو ته به دې پلار ویلی، دوو ته، دریو ته، لسو ته، شلو ته، او که نه ټولو ته به دې د پلار په نظر کتې. پښتون په هر ملک کې بدنام شو چې دا ولې؟ او آیا تا نه پیدا شوی ستا بچې به حلالي وي؟ ظالمې و دې را باندې نخو نو بل نخو کو، ظالمې داسې و دې را باندې نخو نو بل نخو کو. او هغه به چا پسې ګرځېدی چې زما پلار څوک دی؟ زه خو حیریان دا یم چې ته دغه ځای ته لیږلی چای او تا له د انعام چا درکړی، ته د انعام قابل وې که نه؟ جو یو دی پکې بل اوکې خو اودېږي. موږ خو ګڼل چې ته د پښتون کلچر یو نماینده یې او ته به د پښتون کلچر یو صحیح نمایندګي وکړي، خو افسوس چې تا پښتانه ټول بدنام کړه. پښتون په هر ملک کې بدنام شو چې دا ولې؟ زه خو حیریان دا یم چې ته دغه ځای ته لیږلی چا وې او بیا تا ته دا دومره غټ نوبل انعام چا درکړی دی؟ ته د دې قابل وې که نه؟ ته خو اوسه پورې د نکاح د مطلب نه نه خبر، نو ته به د پښتون کلچر ترجماني څنګه وکړې؟ یو خر به په اقوام متحده کې د پښتون کلچر ترجماني څه وکړي؟ که په معاشره کې نکاح نه وی نو چې تا سره زور زبردستی ظلم زیاتی وشي ته به د هغې تپوس د چا نه کوې؟ په معاشره کې چې اسلام زنانه ته کم مقام او کم حقوق ورکړي دي داسې هیڅ مذهب هم نشته دی چې هغه ورته ورکړي. خو پته نه لګي چې دا لیبرل سوچ والا څنګه خلک دي چې په دې کې هم خفه دي او خبرې کوي او نه دي خوشحاله.